درې کسان داسې دي چې الله رب العزت به دې ته سخترین عذاب ورکوي. په ابو داود شریف کې روایت ته 4087 نمبر روایت ته ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي و نبی علیہ السلام او فرمایل مفهوم مبارک داسې ده چې دریو کسانو ته الله رب العزت د قیامت په ورځ نه پر رحمت په نظر ګوري، نه به ګناهونه معاف کوي بلکې سخترین عذاب بالا ور کوي. اول هغه انسان چې د پنسي د گیټ کو نخکته کدا مسکی او کدا مزنه علاوه د عذاب الله دې سړي ته تیار کړي. ولی په دې کې تکبر دی او تکبر صادر صرف د الله دی. بس دویم چې احسان کوي په خلقو باندې، یو کس د یو کس رخې ګړه وکي او دا خېګړه دله په محفل کې په ارزه کې دا مرګره د کس ته یادي ولې پلان کې د ضرورت دومره پیسې مې نه درکړي یا په پلان کې د کارو ولې ما د سره منډه ونه واله، دا په احسان کوي. یو دغه سړي د پاره الله عذاب تیار کړي. او دریم هغه کس د پاره چې په قسمونو سوداګانې خرڅي. الله دې مونږ نن معاف کړي، مونږ نن په قسمونو باندې څومره سوداګانې خرڅو.